اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر آصف د یو نوي ټاپک سره او نن ټاپک چې کوم دی هغه هیلث ریلیټډ خو ډایرکټ نه دی، خو ما یو بوک ریډ کړی و او د هغې زما ډېر زیات خوښ شو، نو ما یې چې تاسو سره هغه زه شیر کړم. ستاسو په ژوند باندې به ډیفینټلي هغه پازیټیو او یو مثبت اثر کوي او هغه دا دی چې ټاپ 5 ریګریټس اف دی ډاینګ. یو نرسه وه چې د هغې نوم و برونی، او برونی چې کومه ده نو دا د استرالیا یو نرسه وه، یو استرالیا په پیریفري کې په کلي کې یو هاسپټل کې جاب کو، او هغه هاسپټل داسې و چې هغه پیلیټیو کیر هاسپټل و. مطلب دا دی چې هغې کې ټول کم مریضانو نو اینډ سټیج مریضانو، د چا ګردې فیل شوی وي، د چا د زړه فیل شوی و، د چا باندې فالج شوی و، خو ټوټل مریضان به داسې هغې کې داخلېدل چې کم هغې به چې یاره زموږ د هسپتال نه به په سلو کې یو مریض هم واپس روغ نه ته، بلکې هغه به تقریبا ټول مړه کېدل. نو اینډ سټیج ډیزیزز والا مریضان وو. نو هغې یو سوچ وکړو چې یاره کله هم دا بنده مرګ ته نږدې شي او اینډ سټیج ته دی لړ شي، نو یو خو د ایګو ختمه شي، انای ختمه شي، دویم د ژوند ټوله خلاصه د ده په دماغو کې په یو پړک کې د دا ټول ژوند د ده پروت وي، او دریمه خبره دا ده چې دی دروغ هم نه وایي دغه ټایم کې. نو هغې وایي چې وای ناټ زه دی باندې انټرویو کنډکټ کړم او د دی نه داسې تپوسونه وکړم چې د دی ریګریټس څه په ژوند کې، داسې افسوس دی کم کوي، کاش دی څه وایي چې کاش دا کار مونږ کړی وی، کاش دا کار مونږ نه وی کړی، افسوس چې مونږ دا کار کړی دی. دا یو ډیره قیمتي ټاپک و، ځکه چې دروغ هغې نه وي، ایګو انا د هغې نه وه، او هغې مرګ ته تیار و، مرګ ته نږدې و، او د ټوټل ژوند خلاصه یې راجمع کړه او په هغې باندې هغې یو کتاب ولیکه او هغه کتاب له یې نوم ورکړه ټاپ 5 ریګریټس اف دی ډاینګ، چې د مړ کم خلک چې مړه کېږي د هغې د ټولو نه 15 اهم ریګریټس څه افسوس څه هغې ته هغې څه کاش کو چې کاش مونږ داسې کړی وی. نو دا یو ډېره قیمتي خبره وه، ما ته هم ډېره ښه ولګېده، ځکه چې دې کې هېڅ شک نشته چې هغې کوم انټرویوز کنډکټ کړي نو هغه مریضان ټول د یو بل نه مختلف وو، چا ته لیور کینسر و، د مینې کینسر و، چا ګردې فیل شوی وي، چا ته فالج و، چا هارټ فیل شوی و. خو ریګریټس هغه وایي چې یاره د ډېرو 80 to 90% پیشنټس چې کوم نو د هغې ریګریټس یو هغه ټاپ 5 ریګریټس زه تاسو سره شیر کوم او په دې نیت یې در سره شیر کوم چې تاسو د اوس نه په هغې باندې کار وکړئ او داسې نه چې سبا تاسو هم دا سیم ریګریټس مخې ته راځي چې کاش مونږ داسې کړی وی یا افسوس چې مونږ داسې نه وی کړی. نو دا ذهن کې دا 5 ریګریټس کې دی او دا د انسان ژوند سره تړلې خبرې دي او دا د دې نه به کوشش دا کوو چې د دې ریګریټس نه ځان وساتو، سبا داسې نه چې مونږ هم دغه ریګریټس په ذهن کې راځي چې کاش یا افسوس. لومبی ریګریټ دا چې لیو مای اون لایف، what other people expect دا کراس دی، خپل ژوند تیرول دي او نور خلک ستا باره کې څه وایي یا نور خلک ستا نه څه ایکسپیکټ کوي، د هغوی څه ایکسپیکټیشن دي، دغه خیال نه دي ساتل، خپل ژوند په خپله تیرول دي. زمونږ ډېره عجیبه سچویشن دا دی چې مونږ کور به زمونږ خپلي، ځان به زمونږ خپلي، خو اثر پرې ټول عمر مونږ د بارانو خلکو ساتلی چې دا فلانکې به څه وایي، د ماله د تره زوی به څه وایي، دا تربوران به څه وایي، دا خلک به څه وایي. نو هغې میکزیمم چې هغې کوم انټرویوز کړي وو د زرګونو مریضانو نو په هغې کې یو مین ریګریټ دا و چې یاره ژوند په خپله تیرول دي او دا د ذهن نه ایستل دي چې وټ ادر پیپل ویل ایکسپیکټ، هغه د ما نه څه ایکسپیکټ کوي، د هغه د ما نه څه توقع ده، د فلانکي د ما نه څه توقع ده، د ډینګلي د ما نه څه توقع ده. نو دا سیز ایوایډ کول دي. دویم دا و چې آی هیډنټ ورک سو هارډ، ډېرو خلکو پکې دا ریګریټ و چې یاره مونږ افسوس چې مونږ دومره زیات کار نه وی کړی، چې کار مونږ د دې نه کم کړی وی. د دې مطلب دا نه دی چې تاسو د محنت نه کوئ، خو یو ډېر ښکلی کوټ دی چې اکثر مونږ وی لاس هیلث ټو ارن منی، مونږ د پیسو دپاره خپل صحت ختم کو او دومره زیات هغه کار ته ځان ور واچو چې زمونږ صحت باندې هغه اثر وکړي او سبا هغه پیسې د هغې هیلث واپس د هغه صحت واپس راوستو دپاره بیا مونږ لګو چې واپس مونږ هیلث ومومو، خو بیا داسې کېږي نه. نو کار کول پکار دي خو په یو لیمټ کې کول پکار دي، داسې نه ده چې هغه ته په ځان باندې بوج کړي او ته د خپل صحت بایلې. درېیمه خبره پکې دا وه چې ایکسپریس مای فیلینګز،
خپل فیلینګز چې ستاسو دننه کوم اواز دی دننه څه دي هغه ایکسپریس کول هغه ویل. اکثر مونږ د یاري نه دې صرف لو ولا ایموشنز نه دي چې صرف غنې ته چا سره مینه کې دغه فیلینګز نه ستا ژوند کې څه هم فیلینګز دي تا سره چا بد کړي دي هغه ته ووایه چې تا ما سره بد کړي دي ستا چا ته پړه کې یو خبره ده چې دا به زه کوم او ته د څه وجوهاتو په وجه نه کې چېرې د دې د وجه نه دا زه نه کوم نو دغه هم د ذهن نه ایستل دي. خپل فیلینګ چې دننه هم ستا څه هم دي چا باره کې دي د چا مور پلار باره کې دي د فیملی باره کې دي د خپل دوستانو باره کې دي د خپل ښځې باره کې دي د خپلو بچو باره کې دي د یار دوست باره کې دي نو هغه ایکسپریس کول هغه وایي هغه په زړه کې دننه مه ساتئ. دا د هغه خلکو د کم خلک چې مرګ ته نږدې وو د هغه یو غټ ریګریټ و چې موږ خپل فیلینګز نه دي ایکسپریس کړي. څلورمه غټه خبره دا وه چې هغه میکزیمم په هغه کې وي چې افسوس چې ماله څوک د ماشوموالي یو ملګری ملاقات لراشي. نو چایلډهوډ فرینډز چې کوم دي چې کوم ستا سکول فرینډز دي سکول کې را سره سبق ویلي یا ستا ماشوموالي کوم ملګري یا ستا په کالج کې کوم ډېر نږدې ملګري پاتې شو نو هغې کې چې کوم هم دا کسان په بیډ پراته نو هغه یو افسوس کو چې شاید چې ماله پلانکې ملګری دلته تپوس لراشي شاید چې زموږ پلانکي ملګري سره ما کانټیکټ ساتلی وي او هغه اوس ما سره په رابطه کې وي ما سره ملاو شوی وي ما ورسره خپل شیرینګ کړی وي نو خپل د ماشوموالي ملګري چې کوم دی کوشش کوئ چې دی سره کانټیکټ کې ځان ساتئ ځکه چې دا د ژوند یو غټه سهاره او اخري ریګریټ د هغې دا چې کنسنټریټ آن بینګ هیپي په خوشحالۍ افسوس چې مونږ دا دومره څه ژوند تېر کړو مونږ دې دپاره بلکل کوشش ونه کړو چې مونږ خوشحاله پاتې شو نو خوشحاله پاتې کېدل چې کوم دي دا هم د هغه یو ډېر غټ ریګریټ و چېرې مونږ په پلانکای مسله باندې ځان خفه کړی مونږ په دومره وړه خبره ځان خفه کړی مونږ په ډینګلي دې ځای کې جنګ کړی مونږ ځان خفه کړی پلانکي کس سره زما دا مسله راغلې وه ما ځان خفه کړی زما ښځې د خاوند ریلیشن زمونږ په سوسایټۍ کې ډېر خراب رواني هغې باندې مونږ د یو بل نه ګیلهمند وو ټول عمر په دې ګیلو کې او په دې خفګان کې تېر شو خو مونږ ځان خوشحالی له ورنه کړو نو د هغې پنځم غټ ریګریټ دا و چېرې مونږ د خوشحالۍ حاصلولو دپاره څه نه دي کړي او د دې باره کې زما یو ډیټیل ویډیو هم ده خو سمپل تاسو سره شیر کوم چې هر انسان سره د خفه کېدو هم سل ریزنز دي سو وجوهات دي او هر انسان سره د خوشحالېدو دپاره هم سل وجوهات او سو ریزنز دي دا ستاسو په مایند باندې ده دا ستاسو په ذهن باندې ده چې تاسو خپل ذهن کم طرف ته ډېر بیایي نو کوشش وکړئ چې تاسو سره کم هم وجوهات دي د خفګان هغې له خپل سر ډېر مه ورکوئ خپل دماغ ډېر مه ورکوئ خپل دماغ ستاسو په کنټرول کې دي دا چېرته بې کنټروله کوئ ما نو دا تاسو کانشیسلی او کوشش پې کوئ چې دا تاسو هغه طرف ته بیایي چې کم تا سره سل وجوهات د خوشحالۍ دي او د ما تجربه دا ده چې هر انسان سره د خوشحالۍ هم ډېرې وجې او د خفګان ورسره هم ډېرې وجې خو ستا په مایند باندې ده مایند سیټ باندې ده ستا په دماغو باندې ده چې ته ورځه شپه هغه خپل ځان خفګان له ورکړې د خفګان هغې خبرو ته مخکې کېږي که ته ورځه شپه راځې او د خوشحالۍ هغه خبرې ځان ته مخې ته کې او هغې ته مخکې کېږي نو دا پنځه ریګریټس کوشش وکړئ چې په ژوند کې دا داسې نه کېږي دا ټایملی او ورو ورو که تاسو په ځان باندې کار شروع کړو نو دا ټول څیزونه اچیویبلي او پاسیبلي چې بندی حاصل کړي دا د خدای پاک د انسان په دماغو کې دومره طاقت ایښی دی نو د دې ریګریټس نه د بچ کېدو دپاره د اوس نه په دې باندې کار وکړئ او امید لرم چې دا به ستاسو په ژوند کې یو ډېر پازیټیو مثبت چینج راولي زما دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده والي چینل مې هم سبسکرایب کړئ د الله په امان